بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستتار في الخلاء. باب في الاستتار في الخلاء. باب دې په بیان د استتار په خلا کې ستر کول بچا کې په خلا کې. مخکې یو باب تیر شو هغه کې باب التخلی راغلی و. تخلی او دې کې باب الاستتار دی. هغه باب التخلی و. استتار دا ستر پردې ته ویل کېږي. دا جدا جدا آداب دي. قضاء حاجت لپاره به لرې هم دی، قضاء حاجت چې لرې لاړې ستر به هم کې استتار فی الخلا باندې. داسې کېدی شي چې ته لرې لاړ شې استتار ونه کړې، بعید لرې لاړې او هلته استتار ونه کړه، لمن دې په سر واړوه قضاء حاجت کې. تخلی خو راغله ځان دې خلکو نه جدا کړ تخلی، خو استتار راغی نه. دویم دا دی چې تخلی ونه کړې لرې لاړ نه شي، نږدې کښېنې او استتار وکړي. نږدې کښېنې استتار وکړي. نو دا تخلی ونه شوه او استتار وشو. او دریم دا چې تخلی وکړي خلکو نه جدا شه، لرې لاړ شه او استتار هم وکړه. دا دریم صورت لرېوالی به هم کې، استتار دا به هم کې، لرې به هم ځې او استتار به هم کې. نو دا ادب دی. داسې مه کوه چې لرې لاړې یو څه خواته کوه وګوره څوک نشته، ته قلار ناست یې سوچ و فکر کې تللی ځان نه خبر نه یې، دستي سړی موټرسایکل باندې ډر ډر راکړه سر ته ورېږدي په یو منټ کې راغی. بیا به څه کوې؟ هغه هم قضاء حاجت دپاره راغلی دی، موټرسایکل باندې راغی، ګرمي دلته ودرېدل او ته په قضاء حاجت ناست یې او لمن دې په سر اړولي. تخلي دې وکړه لیکن استتار نشته، لرې به هم ځې او استتار به هم کې. دا ادب دی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى ابن يزيد التيمي ابو اسحاق الكنيلا اخبرنا ما خبر راكل عيسى ابن يونس اخر وقت دسور ندا سور ابن يزيد ابن زياد كلاعي ابو خالد الكنيلا ده مسكوسيدن كده ابن حبان کو ثقات کے ذکر کړي. اگر وقت حسین قبرانینا روایت نقل کړي. دا خبران نسبت شوی دی خبرانی خبران ته. دا خبران یو شاخ دی د حمیر قبیلې نه. بل روایت کې حمیري راغلی دی. امام ذهبي وایي، حافظ ابن حجر په تلخیص کې وایي چې دا مجهول دی. ابو زرعه وایي دا شیخ. ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی دی کې اختلاف دی. حسین خبرانی هغه روایت نقل کوي عن ابي سعید نه، د چا نه؟ د ابي سعید نه. ځان په باندې کوئی کومسته قال ابو داود کې اختلاف را روان دی. دا ابو سعید او باندې روایتو کې ابو سعد راغلی دی. ابن حبان دې تصحیح کړی دی. ابن حبان ابو سعید الخير. امام منذری په سند کې وایي ابو سعید الخير الحمصي. ابو زرعه لا اعرفه. امام ذهبي وایي ابو سعید الحبراني. هغه روایت نقل کوي د ابو هريره نه، د هغې نه دا حسین حمیري دی. حیثه د ابو سعید خبراني دی، لیکن هغه چې دی نو حسین حمیري دی. ابن ماجه روایت ذکر کړی خو هغه ابو سعید الخير روایت نقل کوي عن ابي سعید الخير. ابن حبان ثقاتو کې ذکر کړی دی. روایت د ابن ماجه امام بيهقي راغلی. ابن حبان چې کوم دی هغه تصحیح دې روایت دا کړی دا. امام نووي وایي مشهور ابو سعید دی. ابو سعید مشهور دی. ابن سکن وایي دا ابو سعید له صحبت، دا صحابي دی. خو صحیح دا چې دا تابعی دی. صحیح دا تابعی دی. روایت ابو هريره ذکر کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام نه. قال علیہ السلام فرمی من اتحلا چاچے کفر پوری کړه یا سوچ اراده د ابتحال لري مستحب داره
فليوتر ان يختار الوتر چې وتر چې دنو دا دې وکي معنا دارا تا وکي وتر وکي من فعل فقط احسن نذير وکړه ومن لا اچا جدا کارونه کو فلا حرج دلالت کی په استحباب د وتر باندې چې وتر مستحب دی کراږي پورې وکړي انکار یې نه فلا حرج دی کې حرج نشته دی ومن استجمر استجمار نه مراد د استنجاء بالاحجار صغار نه مراد دی ځکه دا معبود جمارنا جمار احجار صغار ته ویل کیږي من استجمر چا چې استنجاء وکړه فلیوتر استنجاء په وړو کانو باندې کوي ځکه استنجاء په جمار وړو کانو باندې کیږي او استنجاء په کانو باندې نه کوي هغه باندې واخلا ان دې به استنجاء باندې په دې خلک استنجاء نه نو ځکه چې مار ورته ویل کی من استجمر فلیوتر ویتر دا معنا نه یو کان استعمال تدریب دې استعمال کا من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج استدلال په دې باندې ممالک او احناف وکړلې چې استجمار لا يتقيد بعدد معين عدد معين ولدا مقيد نه دی ورمن لا فلا حرج عدد معين کې شرط نه تدریب اخلاق ومن اكل چاچه خوراک وکړه ومن اكل فما تخلل فليرفض هغه چې راوځي تخلل دې ته ویل کېږي پادا ما تخلل ما شرط یې دې په دې شرط باندې چې راوځي پچا باندې دغه خورنا په خلال باندې دغه اوهي لا سره واسه دغه اوهي پټي راوځي فليرفض ما يخرج من الخلال من بين اسنانه وګردا څنګه پټي کې راوځي طبيعت ته نفرت کیا ومالا کبلسانی هغه چې تا راوځي راوځي په جوابانه لوک ویل کېږي اداره شی فی الفم خلل جبا کې خلل چې جبا کې تاول پچا کې په خلل کې اداره شی فی الفم تاول د شی پچا کې په خلل کې دا جبا په خلل کې تاویږي نو کدا پچ باندې او شی راوي سفر یبتلع فلیاکله دغه طبیعت دې نفرت نه کوي وما لك بلسانه فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا يجمع كثيفا من فليستتبره استتار تطلع دې پیدا نه کړی استتار نشتا صحرا بیابان دې بوټي نشتا ونه نشتا پټه نشتا جوار نشتا غنم نشتا دیوال نشتا کان نشتا څه شي صحرا بیابان فإن لم يجد كلمة نكر الله يجمع مگر جمع کی کسیبا من رمل کسیبا مگر دا جمع کی یو دیر کی د چان د شبونا کسیب کی ما ارتفاع من الرمل شدید شو کی دیر کی جوړه کو چاتا شدید راجمع کرا جمع کی دیر کی جوړه کا دی اواړه استتاب من رمل د شبونا فليستدبره فليوله دبره ظهره ويجعل خلفه لئلا يراه احد بسوء ونبي شریعت دومره اهتمام کړي د چا د ستر او د پردې او دا غربیان مغربیان لا تعالیان هغه دومره ستر او پرده نه کوي دا شریعت دومره کوي هغه هم دغه ټول ځانونه بربند کړي بغیر د قضای حاجت نه هر څه چې کوم محاسننا علاوه هر څه احکام او دا دو سيزونه څنګه ښکارا کوي دا آپ پسر او دا پسر ځکه نه ښکارا کوي دا خلکو ته خنخ کوي کدا راځي د دې سينو په شان د شوندو د مخ په شان د خلکو په خوله دې کې ډول سنگار دې نه ښکارا کوي ودا د دې وجه نه ښکارا کوي نه یو نری کپڑا ورخي دې راځي نو هر څه ښکارا شریعت اهتمام دومره کړی کله چې بیان مشهور څه کوډي راکې ځان ته جوړه لوټي کېنا نو هغه باچې نو څه حاجت نو دا د لګان په دې پیږي نه په دې نه پیږي د دې مثال خړې چې خران وی خړې د ستاج ته راځي شوق راځي نه راځي مګر یو هغه سره چې هغه دی ونی بهر نه دماغ خرابي
او یا د حد توقات ته رسېدلی وي چې نور مړ کېږي د دې نه ما سوا د خرې سره به ستا څنګه مینه پیدا شي دا خو عمر دي خرې مثال داس دی یو مرغلره ده هغه براره ده په ځمکه لاره کې پرته ده یو مرغله ده په ډبي کې پټه ده کومه مرغله ښه وي هغه مرغله چې ډبي کې پټه وي ښځه مرغله ده دا به په صدر کې پرده کې برقه کې صدر کې او دا چې کوم ګرځي راګرځي حمر المستغفرة فرت من قسورا دا به خرې مثال دی خرې ته ګورو ساراش کې ته ګورو ښځې ته ګورو بازار کې ګرځېدل کوو تاسو عمر دي دا اگر پرده کې چې څومره وي هغه کې حیا وي هغه په ډبي کې پټه مرغله ده هغه کې خوند وي هغه کې ذایقه وي کومه ترکاري چې فساد په باندې کې فعلې دیږي باندې سر کې فعلې هغه پټ دې هغه ترکاري ته خوند درګي کنه او چې سر دې بيږي کنه نه شپې په کې مچان لي میږي په کې ولي او هغه چې چاران چې هغه پس خانو کې اور ور هغه په کې وردي دا زم دی او سیدونه ټول پکې ورځي دا ترکاری دا کفن درکې نه دا چې سرونه نشته او دا دې ګرځي به ستره دا هغه دیږي ترکاری دا چې هغه کې هر څه ورځي خاص خاصه بوټي بازار کې چرسي نسواري سیګریټي پوډري ټول پکې ورځي ټول ورته ګوري شاملات دي هغه دا کفن درکې نه ولکه دومره نسواري هغه ورته ګوري سیګریټ وي هغه ورته ګوري پوډري ورته ګوري چرسي نسواري بنګي دې کار خر بل مازان نجسان ټول د ګوري کنه ګوري نو دا ترکاری وتا څه څه ده او هغه ترکاری چې سره پټ دي په خشي او سره مضبوط دي او یاد ترکمن تنبوک هغه ورې چې سر باندې ورته ورته وکړي چې بالکل پټ دي هغه چې راوړل سره دلې کې ورګيري او دا څه دا یو بالکل بیت راوړي دا چې پټي تاسو په بیت راوړي او چې پټه نه هغه خوشبوئی ته ټول خلکو تختولې نه اوله فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ځکه شیطان چې کوم یلعب ستر ونکي لوبې کوي بمقاعد بني آدم په هغه مقاعد د بني آدم باندې مقاعد جمع د مقعد ده که اسفل د بدن ته ویل کېږي یا مقاعد زیات قعود ته ویل کېږي ټول احتمال لري شیطان یلعب لوبې کوي په اسافر د بني آدم باندې شیطان لوبې کوي په هغه ځای د ناستې او د قضای حاجت دپاره بني آدم باندې که مراد یې اسفل د بني آدم شي د بدن کې مراد شي نو دا بعد انسان دپاره ده او که مراد یې نه دا شي هغه موضوع د قعود شي بیا دا بعد چې کوم دی دا د ظرفیت دپاره ده مراد په لعب د شیطان سره حتی د ستر دی شیطان حرامي کوشش کوي د بې ستري کو حتی د ستر شیطان څه کوي کشف د عورت څه چل دی مخ د ښکاره څه چل دی سینې د ښکاره څه چل دی سر د ښکاره څه چل دی څه اسمان راپرېږدي هېڅ نه راپرېږدي کوم سړي ویلي چاري موږ ډیران باندې کی کابل راغله ډیران باندې جهمات ور کړی وي دې کومه کی کوي نو هغه د ستر د شیطان کوي شیطان یې سکی یې سکی دا څه دی باندې کار نعم علامه خطابی وای نبی اسلام امر کړل د تستر ما امکانا رسول چې ممکن به ستر کاوه ځکه شیطان خلق توسوسه اچي د نظر کول مقعد تا سره پلان روان ده سره په حاجت کې شیطان وګوري هغه ته وګوري یا تا توسوسه اچي جامه په سر ما جما صادر په سر ما جما هوا بلې شي لمن باندې خراب شي صادر باندې خراب شي دا لمن په سر راوړو کوګه باندې څومره هوا راځي لمن باندې خرابېږي نه دا وسوسه شیطان راځي دا بکې انسان بساته صادر بدلې کې شان بدلې کې دا څنګه چې کیسه خراب وکړي او صادر خراب وي په یو څه ته موږ کې دا کیسه وکړه نه دا باندې دا نه بدلې کې يلعب بمقطع حديث دا د احناف لپاره حجت دی د موالف لپاره دا حدیث دا حجت راغلی دی حدیث باندې شوافی اعتراض او امام بیهقی و معرفت السنن والآثار کې
کې د دې حدیث چې دا د احناف دلیل دی د دې نه دوه جوابونه کړي چې دا حدیث قابل د اعتبار نه یو جواب دا کړی هغه امام بیهقي هغه کتاب الاثار کې هغوی دا حسین راغلی دی حسین ابراهیم دا ضعیف دی او دا مجهول دی دا ضعیف دی دا مجهول دویم جواب دا کړی دی چې دلته ایثار راغلی دی مراد دی ایثار ما فوق الثلاثه مراد دی ایثار ما فوق الثلاثه مراد دی یعنی نفی د حرج او ما فوق الثلاثه وکړه نفی د حرج راغلی دا ما فوق الثلاثه مراد ولا حرج نشتر حرج ونفي الحرج لا ما فوق الثلاثه وكذا دا دوه جوابونه امام بیهقي کړي علامه زیلعي راغلی د دې نه جواب کړی هغوی وایي چې ابن حبان په خپل کتاب کې د دې حدیث تخریج کړی دی ابن حبان په صحت کې ډېر مجد کتاب دی دا چې د حدیث تصحیح وکړي نو دا ډېر مجد دی هغې د دې تصریح کړې ده یعنې د دې تخریج یې کړی نو معلومېږي دا صحیح ابن حبان په اعتبار د صحت سره ډېر مجد او دویم دا دی چې ته ایثار ما فوق الثلاثه نه مراد د دې د ایثار وکړه خو فلا حرج که د درېیو نه بره کې نو دې کې حرج نشته درې وکړه نو موږ دا تحکم دعوه بلا دلیل او بل موږ ورته وایو امام شافعي مولا مسله کوم دا دی که درې کال استعمال ته که په درېو باندې کار ونه شو نو څلورم عادت واجب دی که واجب نه دی څلورم عادت هم واجب او که وشو په درېو باندې کار نو د څلورم عادت دی نه واجب دی نه مستحب دی او که په درېو کار ونه شو شوافي وي څلورم عادت نو چې درې واجب وي نو څلورم عادت شوافي سره استعمال نو معلومېږي دا چې شوافي او مسلک هم دا دی چې درېو باندې کار ونه شي څلورم کاڼی استعمال کړه څلورم کاڼی دا استعمال کړه نو هغې د دې نه اعتراض کړی علامه زیلعي هغې د دې دواړو نه جوابونه دا کړي من فعل فقد احسنه والا فلا حرج قال ابو داود ورواه ابو عاصم قال ابو داود دې باندې بزان پوهېږي داسې ووایي چې غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نه یو بیان د رفع اشتباه ده په مابین د ابو سعید صحابي کې او غیر صحابي د ابو سعید وایي یو ابو سعید صحابي دی او بله غیر صحابي نو غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نه رفع اشتباه ده په مابین د ابو سعید صحابي او غیر صحابي کې چې صحابي څوک دی د ابو سعید الخیر دی ابو سعید الخیر دا صحابي دی او چې کوم ملقب بالخیر نه دی نو هغه صحابي نه دی یو ابو سعید الخیر دی بل ملقب بالخیر نه دی چې کوم ملقب بالخیر دی صحابي دا ابو سعید الخیر دی او پاتې شو دا ابو سعید چې ملقب بالخیر نه دی دا صحابي نه دی یو غرض دویم غرض امام ابو داود په دې سره بیان د اختلاف دی په مابین د روایت د عیسی بن یونس او په روایت د ابو عاصم عیسی بن یونس او د ابو عاصم د دې په مابین کې اختلاف د اشاره د ګوره ورته قال ابو داود ورواه روایت کړی ابو عاصم د ثورنا هغې سوی قال حسین حميري عیسی بن یونس مخکې روایت ته وګوره پاس هغه چې د ثورنا روایت کې هغه سوی حسین طبراني عاصم وایي حسین حميري غرض څه شی شو دویم اختلاف د
اشاره ده په مابین د روایت د عیسی بن یونس کې او په روایت د چا کې د ابو عاصم کې یو حسین قبرانی وي او بل حمیری او اشاره دې ته کوي چې په روایت د عیسی ابن یونس کې دریم غرض امام ابو داود اشاره دې ته چې روایت د عیسی ابن یونس ابو سعید دا ذکر د بغیر د لقبنا ابو سعید ذکر ده ول عیسی ابن یونس عن ابي سعید دا لقب ذکر ده ذکر د بغیر د لقبنا روایت د عبد الملک ابن صباح کې ابو سعید الخير سره د لقبنا ذکر ده یا درې وګورئ ورواه عبد الملك بن صباح عن الثور سوي فقال ابو سعيد الخير ابو سعيد اذان کوئی کا دریم برس سے شو روایت د عیسی بن یونس کے ابو سعید ذکر د بغیر د لقب او روایت عبد الملك بن صباح کے ابو سعید ذکر د سره د جانا د لقب سلام امام ابو داود قال ابو داود سره دې اشاره کوي چې دا ابو سعید ته ابو سعد دی دا راوی چې راغلی ابو سعید ته ابو سعد دی مخکې دې وویل ابن ماجه ابو سعد ذکر کړی بیهقي ابو سعد ذکر کړی دی لیکن تحقیق دا دی چې امام نووي رحمه الله دا وایي چې دا ابو سعید دی ابو سعد نه دی بلکې څه کړی ابو سعید جماعت کوي امام نووي دا وایي چې مشهور دا چې دا ابو سعید دی او ابن سکن وایي چې دا صحابي دی او صحیح دا چې دا تابعی دی بنظم قال ابو داود اشاره دې کړه چې آیا د ابو سعید نو وروسته لفظ د خیر صحیح دی که صحیح نه دی ابو سعید نوروستا لفظ د خیر صحیح دی او که صحیح نه دی صحیح خبره ده ابو سعید نوروستا لفظ د خیر دا صحیح نه دی ابو سعید نوروستا لفظ د خیر صحیح نه دی ولې ځکه ابو سعید دا تابعی او غالب دا دی چې دا تلميذ د صحابي دی تابعی تلميذ د چا صحابي دی او ابو سعید الخير دا صحابي دی ملقب شو دا صحابي دی ابو سعید الخير ملقب نیوی هغه څه نه دی تابعی دی غالب دا دی چې تابعی دا تلميذ د چا وي د صحابي وي دې وجه علامه ابن حجر وایي دلته وهم شوی د راوینا د ابو سعید نے ابو سعد جوړ کړی دی د قبرانی نے خیر جوړ کړی دی ابو سعید نے راوی ابو سعد جوړ کړی او قبرانی نے څه جوړ کړی خیر جوړ کړی دی بدل وهم راغلی د راوینا فقال ابو سعید الخير قال ابو داود ابو سعید الخير هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا صحابی نے ابو سعید چې ملقب بالخير نه دا تابعی دی تابعی غالب دا چې دا تلفیظ شاګرد چاوي د صحابي وي دی وجنا دا تلفیظ د صحابي وي او ابو سعید الخير ملقب دا صحابي دی باب ما ينهى عنه ويستنجى به باب ما ينهى يستنجى به غرض دې بابنا بیان د هغه اشیاء دی چې من شوی دا چې هغې باندې استنجا وکړي یو تن د خلقونه نو په هغې باندې به استنجا چې دی نو دا نه کوي دې څیزونو به استنجا نه کوي دا نهې چې راغلې باندې اشیاؤونه استنجا پکې باندې نه کوي د وجې نه تعظیم د وجې نه تعظیم د وجې نه لکه طعام یا غیر طعام د تعظیم د وجې نه متوا بعضې څیزونو کې من راغلي د استنجا نه د تقوم د وجې نه دا قیامتي څیزونه دي همدارنګه په سرو زرو سپینو زرو پیسو باندې فرش باندې په کپړو باندې په دې باندې استنجا مه کوه درېیم باندې کې نه راغلي استنجا مه کوه دا نهي ارشادي ده دا نهي ارشادي ده
नहीं इरशादी दा माना ये तो खुदे मुसलमान तकलीफ बदल तमिलावशी सब मिलावशी तकलीफ बाने शीशे बाने इस्तिंजाम कवा प्रेक बशे दास दे बनी कोशी जे डॉक्टर तम नशे चले दास दे बनी औदाने का फकीर आलू की बाने इस्तिंजाम दाम कवा जिम बाने इस्तिंजाम कवा जिम प्रेक्षे ताकत तेरे लगा चबुक शांता इस्तिंजा के हर मदी वजह नबी ने बदलना लाशी मदी वजह इस्तिंजाम कवा आया وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني لا خالد بن يزرم لسقا حافظ راوي لا قولي بان مشهور سعود دشت وفات شویلے اخبرنا ما تخبر راکڑے مفضل ابن فضال دا مفضل ابن فضال ابن عبید الطبانی ابو معاویہ کنیلا اگر وداد مسلی ورتی مسرو سیدن کرے اگر ذکر کی عیاش ابن عباس الطبانی عیاش ابن عباس الطبانی ہم یری ابو عبد الرحیم کی کنیت مسرو سیدن کرے سفراوی یوسف الردش کی وفات شویلے اور دا پرتبان په یمن کې دا یو شاهد رعین قبیله نه د الطبانی وی هغه وی چې شویم ابن بیتان اخبره خبر ورکړی دا شویم د چانه د شیبان الطبانی نه د شیبان ابن الطبانی نه د ابن قیس ابو حذیفه مصری دی قال دا شیبان وی ان مسلمه ابن مخلد شیبان وی چې مسلمه ابن مخلد دا مسلمه ابن مخلد په زمانه د معاویه کې دا په مصر کې والو دا صحابي دی امام بخاری دا وی ابن ابي حاتم واسماء مفردو کې ذکر کړی دی او دا څنګه چې نبی اسلام مدینه منوره ته راغلا پیدا شوی دی او 250 هجری کې وفات شوی دی دا مسلمه ابن مخلد استعمل ذل دین عامل او امیر او چاگر ذل هو فعل ثابت روافع ابن ثابت دا روافع ابن ثابت ابن سکنا روافع ابن ثابت ابن سکن انصاری مدنی صحابی نے دا وسیدل پچار کے مصر کی معاویہ رضی اللہ عنہ دا یو علاقه و تراولیس ورطی و تراولیس بانی دا آزا امیر مقرر کریو دیاگی حماد پریکی کی دا گورنرو بیا پریکا کی وفات شویلی دیو جنا احمد ابن فرقی وی وفات شویلی پچا کی پریکا کی آدھے کی دا وفات شویلی وفات خلق شویلی دیو وفعا نو دیو جنا نو دی خبر دا پریکا کی دی خبر دی اور شپک باندو سجری کے دنی وفات شوی دے خلیل احمد صاحب کل مولا اول قدر ایک خبرو مال دی خبر داری دلے چیدہ کم دے کر دے خبر دے مدامی دلی ہو نو ذکر ہوئی کہ دار ویفین ثابت نو مسلمہ ابن مخلد استعملا گردولی وعامل او امیر ويفهم ثابت على أسفل الأرض يا أمير بالذوله ولن يسيد اسمك باندي أسفل الأرض مراد أغا بحر اسمك يا مراد حديث أغا مغرب طرف تلے ذکر ولایت ويفهم مغرب بانی مشهور لے دی ولایت چکم نے أغا بحر اسمك باندي وہ مانا دا چه مسلمہ دا امیر حکم د مصر باندې جهاد معاویه نو دیر وفی په مصر کې وخت ته هیڅ د مکبانی بحری طرف باندې دا امیر مقرر کړو نو امیر دې باندې دا امیر قال شیبان یفسر ما مقلال معه سرد چاند شعیب منا دې سره لاړ د کوم شریک نه لاړ عن یا د عن کمان لاړ کوم شریک دا شک راوی کړی شاک متعین نه شاک متعین نه د کوم شریک نه لاړو چا د عقام تا یا د عقام نه لاړو کوم شریک تا نو هغه د کوم شریک دا ابن یونس کوی دا اسکندریه بلاره کې دا دی را دي شریک چې کوم نه شریک دا د امیر په شان د شریک ابن
مرادی مطبیده دا صحابی دا فتح نبی سر کے چیزن آغا حاضرو اضافت کون دی تزکر کیگی زکا عمر ابن عاص کلچ اسکندری دلال فتح دفارا او دا شریف صحابی دا مقدمی دلخ کربانیو جو عظیم الشان جماعت روم راقو وطن دی پس پل مرگلو بانی کو میرے دل دی بنا واغسر جو دی رکی وڈی رکی کون دی رکی توجہ کیگی جو غنڈی وا دی آغا غنڈی تبرا کو ختنو ودیار دمی سکی دا عقام دا یو زید دا امینا منگ تلکو می شریک ندی کو می اضافت دکا شریک دا کیگی رومیان راقو وطنو رومیان مراوطنو کو وقت دی باناوی ودی جو دی رکی تا وہ ختنو دکا نسبت شریک دا کیگی يكون نقول علقام دا يوديني يا دا علقام نقول بشريك تقول تريد علقاما دا قلت دا بغير دا علقام نو منغا إرادة على علقاما لي نو منغا إرادة ودجا دا علقام دا يوبر دي دي فمسر كي أمي إرادة ما ومشريكنا علقاما تقول علقاما نقول بشريك وإرادة علقام علقام مقاتل تقول علقام سيد فقال هو يفكر لي أعيد لي أن إن كان أحدنا بشكه يوزمنا وزماني النبي صلى الله عليه وسلم بشكه يوزمنا لإن كان مخفف من المسلم يوزمنا وزماني النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ النسو أخيه على أن له النسو ليأخذ إذا فرد واخذ النسو أخيه أغلى غرخوار أخذه وراده نروق دينكني على قد شرباني يوخار أخذ نوابستا ایک کمزور اخوار تو دارا تران کان سپدی بانی جہاد کوما بدی شربانی اللہ نرو نسکو جستاد پارا غنیمت ملو شنیمستا نیم سما دد پارا نمی ما یغنیم ولنا نسکو وإن كان أحدنا يوزمن ليطير له النسل والريشان ربنا غنيم ليطير نواقي بشوف تقسيم النسل او ريش ديو دند پارا حاصل بشو داغي دپارا فتقسيم کس شيء النسل نسل دغشي کی روال دی ویلگی او ريش یا بنک دو مرغت ویلگی پسام کی بداوت ورثت نے ريش نہ مراد هغه بنک د چا د مرغلی دې ته ویلگی کی ريش یا مراد کې نه د غشي کې وی صدا او ریش هغه وضو ته ویل کېږي چې کوم په غشي کې وي دې دې دا هر غشي کو وضو نه وي یو طرف ته یو بل طرف ته د نور غریبي وا یو ته ویل د غشي کې رني سستا یا د غشي دما او وضو نه استا نو ټول غشي ممجاز رسیدنه وللآخر دبر سړی د پاره وقال کې څه پیاله ودلږي تراشل شي ویني هغه ته پیاله ویلږي بل تا وخت د دې پیاله کې راځي د کومه غرض دروا کې د دین ادارې بیان دي کوي چې ابتداء اسلام بیانې دی وخت اسلام هغه دې کمزوریو اعلام خبردارے دے کثیر وفی پدیبانی جزو قدیم الاسلام ما مخکن اسلام راولے وما بانی اعتماد کی زما تصدیق حدیث گئی دین روز روایت ذکر گئی سچ تاثر روایت ذکر تم زمان روایت بمانی جوڑا صد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوانے صحابی نمبر بخوانے آب حالاتو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمت گئے ہوا چکم نبی حالات تاریخ اتنا عمل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمانے خلقو ومانی اعتماد ہوئی وما بانی اعتماد ہوئی وما بانی یقین ہوئی اعتماد یقین وما بانی ہوئی زکوی داو زکوی بلتا و پیالا رفتی دے پیالا نچا دلرگی ثم قالا اہین و رسنا بیت و افرقو للی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی صلی الله علیه وسلم ورته ورغوا لن عل الحیات صدقون سر استاجن بقوم چې کا پتا باندې باندې مستدوانا فاخبر الناس خبر پتا خبر ورکړي مو شاندار من عقد لحیته چا چوټي واچولې دې خپل کا مراد دې نه ور جاهلیت ودا کار ولګي به وټ کولې په جنگونو کې دا سید اعاجم له یا معالجه بد وختان کولا له وټ کړې دا مخالف سنت ده سنت تصریح پر لحیا راغله یو چې کوم سره ګیره وټ کړې دا کې تخت کوي ویری کې تیرا شګیره دې وډوا خدای به وې دا سره ګوران دې ورته شګیره تخت کلویا کا خدای ته وایا جرن دې تم ګورت ګوري ته مورا دې لوري کې وانا نه دې ساته دا مکوا چې ګیره وټه عرب دا عادت ګیره وټ کړې کاندې کولې یا به کان ورته چې جنگونو کې تاسو په دې کې راوړي نبی سلام ته ویا ګیره په پرېګړې تصریح وکړي ګیره وټ کوي ما کچا دا کارو کو فإن محمد بن مبرئ نبی سلام دا کې نبی راغله ایمان وایا چې څوک ګیره لړلای چې څوک ګیره کړای څوک ګیره کې دېدلونه جوړای نبی سلام باندې نبی ساري کدي کړي اولاد رب بیزاری مناسب خطیب سے عالم سے ترجمه مانده کې پدیوان سخت بیان نه کېنا ولې ویلي چې تاسو جمعه مشکل لړندا دا لړنګیرا ګیره نه دا کلا ګیره دا ګیره حساب نه دا ګیره لړندا ولو کلا ور دواړه یو شی دي او باندې خدا ته کې پریت نه شړډي وی او ګیره لړندا یا دا دې کې سنت نه سنت خدا چې پریت نه کم ته ګیره دې پریرا دا ګیره لړندا پریت نه پریږدي او چې شربت کې بلې بریتو کې د نخت یو دا مرتاح شکل دا مرتاح شربت دی چې خپل کې د بریتو نه رواني دی خوند سړیا په دې کار سره خوراک چې وتی دا دې ډېر کوړي د بریتو نخت دی او دا اینا وګوره ورته بدل درشي کې خوند سړیا دا ورته توګه بلندای نبی رسول الله باندې توګه وایي بیزار سوک جنجنونه کوي بیزار نه بیزار سوک ګیره نه بیزار ګیره دا نه ده چې د یو لیش نه ګیره کوي دا ګیره نه ده دې ګیره اعتبار نشته دا د باندې خلکو په شان ته پوتې هغوی به دا وایي چې دا ګیره دومره پکار ده ښځې او د سړي فرق وشي مولانا مودودي مې ویلي دومره ګیره پکار چې ښځې او سړي فرق وشي نور ضرورت دا نشته دی ښځې او سړي فرق خو په نور څیزونو باندې کېږي ځکه چې ګیرې ته به د سره ضرورت نور څیزونو باندې فرق راځي بېګي ته څه ضرورت دی چې ته فرق کې په لباس سره فرق راځي پټکي سره فرق راځي په شکل و شمال کې بریتو سره فرق راځي بېګي ته سره ګیره دا مستقل سنت دا وایي او تقلد وترا یعنی په غاړه کې واچول تعویذ خدا پر سره وایي مراد تعویذ نه هغه دی چې کوم دی په غاړه کې اچي چې به اچول په غاړه کې دی برابر دا تعویذ سره دا پاتونه بچ گئی مصیبتون راضی بیا دفع کیا یا مراد او تعلق یا واچل وتر نه مراد ده هغه اجراس دی هغه څنګه دی کولی دی چې په غاړه کې اچول کېږي مخکې تیر شو دا د سارو په غاړه کې ما چوا د دې مړی بخپشي د دې مړی بخپشي لیکن یا مراد دې هغه تعویذونه دي چې کفر شرکی الفاظ په کې لیکل شوي وي بعد شتم تعویذ دا ابو داود کې پرېشي دا ثابت دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے معاویدتین کی ویلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویدتین ویلی ذات بیتا مولا کل بیمار شو ما معاویدتین کو ویلی پیغمبر علیہ السلام میں بیمانی لاسونا پی نقل امیخ بردان باری لاسونا آکاگل لپار برکت دپار معاویدت آکار میں تدوکا چیزمان لاسونا در نبی صلی اللہ علیہ مبارک و خلاص و پشان تچیت لگی دیشی دا ثابت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی وقبل بچی دم اولا اعوذ بکلمات العلا بچی ہوئی دان پی دم ہوئی اور چکم معشومان ہوا تینے کا تعویذ جوڑ کر ابھی وقت فغانا کے واجول اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان محامت وعین علامت جماشو دویر دپارا دجڑاو دزیل دپارا دارے آخرنی دو صورتون بدری کی رکوے تعویذ بجوڑ کی فغا پی دم کی تعویذ بہت فغانا کے واجول دا ثابت دی مسترویت را روان دی
دين مراد دا تعبیرونه نه دي بعض خلک مطلق تعبیرونه منکر دي هغه تعبیر چې دین نه او استنجا یا استنجا وکړه برجیع دعوت فقط تغییر دعویہ وعادم بانی فإن محمد منه بريء نبی السلام تلاغی نبی دار دے فإن محمد دیکھا پیغمبر علیہ السلام داغی نبی دار دے استنجا بالحجر ایک اختلاف دی تشوابی احناف آیا کو خوشیو خاشنو بانی دمیخ سوٹی بانی استنجا سنگل اصل کی اختلاف و حقیقت استنجا کی حقیقت استنجا کی چدا استنجا دا مطهر دا کا مخفف ایک کانے لوٹے کاغذ پیپر سیدون استعمال ہے دا تطہیر دا محلہ ولی کا تخفیف راولی ایک اختلاف شوافی وی دا مطهر دے رجیب آن استنجا مکوا ولی دا اٹو کے رجیب دا غیر طاہر او استنجا دی وکڑا محل باقی نہ باقی لاغی مطهر احناف وینا استنجا بالاحجار دا صرف مقلل دے استنجا بالاحجار سمجھ دا مقلل دے مطهر نہیں تقلیل پر اجازت کراولی اجازت باقی نا استنجا بالحجر روس رجیب دا مقلل دے او دا تخیر راولی قدر میخی سوٹا ننسبا مروا حلیدا سوٹا یاد کچلا اگر دراوا استنجا بیمانی کے تقلیل راولی قدر راولی لکا سنگا امامی نووی رحمہ اللہ وی استنجا بالاحجار لا يطهر محل باقینا مزمر دے دا دعفی عدم مؤاخذی استنجا کا عفت پاک مؤاخذہ دربانی نشتا در تقلیل لولی تطہیر نہ راولی مقدر اختلاف دا بنیاد پر یہ کہنے مذکر شوافی وچی استنجا پر عجیبانی دا جاکیزا ندا احناف وی چی دا جاکیزا دا لکہ تقلیل اولی اور جاکیزا دا سرد کرانیتنا و شوافی دا سر منفقی دا سر جاکیزا نوایا وبه قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا محمد عن عياش أن شيخنا بيلان أخبرهم بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. دا سالم الجيشاني دا سفیان ابن حالی مصری دے ابو صالح کی کنیہ دا دا روایت کے جانا دا عبداللہ ابن عمرنا عبداللہ ابن عمرنا عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر اگر روایت نہ توقید جانا یذکرو دا ذکر کئی ذالک دا حدیث ذلك دا حديث وهو دا سالم معه سرد عبد الله عليه دا عبد الله بن عمرو بن عاص ابن وائل ابن هاشم دا صحابي ابو محمد بنيادا او سويا ابو عبد الرحمن دا السابقين اولين الصحابه ولده دا يوم عباد له فقهاء ولده دا فضل حجی کی تائید کی چیزیں وفات شوئے دے فضل حجی کی تائید کی وفات شوئے دے اور غصہ ودی مرویات رہی روایات دی غصہ ودی نوغوی دا عبداللہ وی چیزیں حدیث چیزیں اورد دے ذالک دا حدیث ہوا دا سالم مولا عبداللہ بن عمرو بن عاصر مرابطہ بحسن باب الیون مرابطہ مرابط پیلے کی ہر واحد طریقے نمازوں قریبا دے کہ ہجوم چیزیں مقصد مخیبونی سی اور مسلمانان مرتا مقابل دی جہاد کے وراوی نتبا مانا داسم کی وہوا دا سالم معروف سرد عبداللہ بن عمرو بن عاص نو مرابط بحسن باب الیون دا چوکی داری کولا فقرعی باب الیون کی الیون دا خاریت مصر دا قدیمنا دا فتح نوروز دا دیتا پوستات بیرکی دلا
او بل الکون دی الکون په یمن دی یو دی دا په مصر کې الکون کې انت چوکیداری کولا قال ابو داود غرض ابو داود تعین د حسن ده تعین د حسن قال ابو داود وحسن اليون بالفستان وحسن اليون صاحب د مجموع البحار وی دا قول ابو داود وحسن دا منافی نه ده ځکه چې هغه چې بکر باجوي هغه چې دا حسن بدعه دا نفس اليون نه ده ابو داود وی حسن اليون بدعه اليون یعنی دا بدعه چې کوم دی بالفستان دا په فستان مقام کړه فستان هغه خان ته ویل کېږي چې خلکو کې جمع کېږي هر خان ته فستان ویل کېږي دلته مراد دی هغه خان ته مصر دی دا بدعه چې کوم وا دا چې ته بالفستان دا په مصر کې وا علا جبل او دا فقر باندې وا علا جبل فقر باندې دا بدعه وا تعین من البدع حسن دا په مصر کې دا فقر باندې یو بدعه ده نو دا هغه شرعي کې دا مراتب چوکیداری کولا قال ابو داود غرض ابو داود بیان کولی او د بلار دی ابو داود وی وهو دا شیبان بدبانی چې دنو دا شیبان بدبانی جراغله دا سوق دی ناغي وضاحت کیا وهو دا شیبان بدبانی شیبان ابن امیہ نے بلا ته نسبت کو چې دا شیبان ابن امیہ نے دا شیبان دا پردی روایت کې نشته دا په مخکې روایت کې راغلی دا هغه وضاحت کیا شیبان ابن امیہ په دا روایت کې نشته هغه مخکې روایت کې دی دا هغه وضاحت کیا روایت ثابت کړي دا شیبان ابن امیہ نے یو بنا ابا حذیفہ د دې بنیه چې د ابا حذیفہ د دې بنیه وا بنیه ابا حذیفہ اگر غلیدا او دا د دې وضاحت په خلاف به امیه ده اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه باندې په بیان د تجلی کې تجلی ویل کېږي مزل کول په اول د شپې کې چې د مزل کې د شپې اول سره چې وي شپې مزل کوه دا شپې مزل دا مزل ډېر لنډ وي سړی زر رسوي او سړی کېږي ډېر دې ته تجلی ویل وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فرمائے علیکم بالتجرتی رادم جتا سبحان التجرا سیر کوي مطلب کوي په اول دلیل کې تجرا نو دی وجنا سیر دلیل دی کې اول دی کې شپه کوي مطلب کوي وان الارض قربا بالليل دغه مګه دا کټکی په مطلب باندې د شپې يدعى بالليل اول د شپې وی کا د شپې مطلب کبا د شپې د دې لکه مطلب چې لازم کټا ته لړنی د کومه دې مطلب چې لکه مطلب ټول کله تمام د ډنه غوړې سره لکه مطلب دې نور وکړو ما د تجربه یو خړل لکه چې دې نو ساده کولا لکه مطلب دې وکړو کله په دې اواګان ګرځولې د باران نه نن مزه چې یو څه بیا خبرې اترې شپې یو شی نشته نه خرابې دي نه بچې وي نه چا ته ګوري هیڅ خپل مطلب ته متوجه روان مخ باندې ځکه داسې دی لکه زموږ چې دلته ته کېږي لاندې ځکه نبي صلی وایي په اول شپه کې نو دا مطلب خو سره ته په وهلې وي او راغې کړې موړ وي او هېټه دلته د اوبو
मालिक दावेदा हकदार दे सदर दावे माने रको मुकदम जगदगे मालिक बमख की केनी और बल सड़े बशाती और कालो से तमख की केना नौ मखी दा केना बदे माने दे बशाती सही और करीम हकदार नारे या मखी وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب وتاخر الرجل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجعل لي كما تبارك قال مالك فإني فجعلته لتستعد بارك بدر فرحما نبي السلام سود دي وجهنا دا تنبيه دا فصل دا تعليم نبي السلام في حقدار مالك دے وقضا دے جاگہ اجازت بھی ویاضت بارک دے کی داستانہ باب في الدابة تعرقب بالحرب باب دیکھو بیان دابے کے تعرقب عرقب جاو قاعدين سريدا شلوك بلوت بيجي كم يفسد قدم بي معرقب في الحرب كدا خلق لشي عراقي جديد دا كون شريك دي في الحرب والجنگ دا قدم او دا سن استعمالي دوات الاربعو کی او دا انسان کے قدم استعمالي دا انسان فوق القاعبي دا قاعدين نبرا كدا فندا دا سكدا شريك دي كفلي ساروية الإنسان لا قتل شديد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني حدثني ما تحديث عن أبي الذي أرضعني ولا مجال جنور به ولا كسر في بيداش لا أولاد جماعة تيارنا فلا أرضعتني زوجته بلبن آمنه تیرا کرمان درد اخدی جدا فیجد افلار ندی